السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. پاګوز د کوونکو 12 ټولګي عضوي کیمیا ته په خیر راغلی. نن ورځ ایزومیري نه بحث کوو. ایزومیري مونږ ایزومیري داسې یایي چې هغه عضوي مرکبونه ورته ته فکر ده هغه عضوي مرکبونه یعنی عضوي کلمې ذکر کول ضرور دي. هغه عضوي مرکبونه چې مالیکولي فارمولونه سره یو ډول وي. مالیکولي فارمولونه سیم وي یو ډول وي. خو فرق چې وي مالیکولي فارمولونه سره یو ډول اما په مشرح فرمولونو کې یو بل نه فرق لري. په مشرح فرمولونو کې به فرق لري، په فزیکی او کیمیاوي خواص کې به هم یو بل نه فرق لري. په ایزومیري کې یو شان شي یوازې مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي. مشرح یا تشریحي فرمولونو کې یو بل نه فرق ده. په فزیکی او کیمیاوي خواصو کې هم یو د بل نه فرق موجود دی. خو زده کوونکو یو بیا هم که څوک یې یاداښت کوی لیکلی شي هغه عضوي مرکبونه چې مالیکولي فورمولونه یې سره یو شان په مشرحو فورمولونو همدارنګه په فزیکی او کیمیاوي خواصو کې یو له بل نه فرق ولري ایزومیري بلل کیږي. دې په خاطر چې په ایزومیري نه یا خپوي شي زه څو بیلګې په پام کې نسم. فرض مثال خو زده کوونکو زه لیکم چې که زه داسې یو مثال ولیکم چې C2 H5 رابطه OH دا ایتایل الکول دی. ګورئ او دې طرف ته ولیکو چې CH3 رابطه او CH3 زده کوونکو دا ایتر دی ځکه چې اکسیجن اتوم په منځ کې دی. دا الکول دی ځکه چې OH ګروپ لري. دا الکول دی. یو نیمه مشرح فورمولونه سره وښایئ. څه ډول دا نیمه مشرح فورمولونه شول. دې په مشرح فورمولونو کې یو بل توفیر موجود ده، فرق موجود ده. داسې کې په اخر کې OH ده، په داسې کې اکسیجن په منځ کې ده. توفیرونه شته مشرح فورمولونو کې. خو که مالیکولي فورمولونه یې لیکو زده کوونکو داسې کې څو کاربونه دي؟ C2 کاربونه دي. 5 هایدروجن، یو هایدروجن، 6 هایدروجن، یو اکسیجن. دا مالیکولي فورمول شو. 2 کاربونه، 6 هایدروجن او یو اکسیجن. داسې کې څو کاربونه دي؟ داسې کې 2 کاربونه دي، 3 جمع 3 6 هایدروجن دي او یو اکسیجن. ګورئ مالیکولي فورمولونه سره کوم څه شول زده کوونکو؟ دا مالیکولي فورمولونه شول 2 کاربونه 2 کاربونه، 6 هایدروجن 6 هایدروجن، یو اکسیجن یو اکسیجن. مالیکولي فورمولونه سیم ټو سیم دي یعنی سره مساوي دي، یو شان دي. فرق چې ده په دې مشرحو فورمولونو کې فرق موجود دی. نو موږ ځکه یایو چې هغه عضوي مرکبونه چې مالیکولي فورمولونه یو ډول وي په مشرحو فورمولونو کې فرق موجود وي، همدارنګه په فزیکي او کیمیاوي خواصو کې فرق موجود وي، ایزومیري بلل کیږي. اګوز د کوونکو ځکه چېرته داسې کې ولیکم چې فرض مثال CH3 CH3 دا نارمل بیوتان ده. نارمل کلمه هغه وخت کې استعمالوو کله چې زنځیر مستقیم وي. که چېرته زه دا زنځیر مات کړم
فرض مثال CH3 CH3 او دا هم CH3 هغه زده کوونکو دې ته نارمل بیوتان لیکي او دا متشوی د زنجیر دې ته ایزو بیوتان لیکي هغه زده کوونکو دا کوم تاسو وکړو دا دوه فرمولونه مالیکولي فرموله کې وکړو 1 2 3 څلور کاربن 3 2 5 شپږ او 3 لاس یعنی H لاس د سړول فرمول شو د مالیکولي فرمول شو د نارمل بیوتان ایزو بیوتان مالیکولي فرمول وکړو 1 2 3 څو کاربن شو څلور کاربن شو 3 3 شپږ 3 انه جمع لاس H لاس دا مالیکولي فرمول نشو تاسو د کوونکو وکسئ په دا غزه کې کوم تاسو وکسو دا مالیکولي فرمول شو دا مالیکولي فرمول شو دا سره یو ډول شول فرق په مشرحه فرمولونو کې فرق موجود شو دې ته چې لیکي ایزومری که بشپړ مشرح لیکي هغه نه خو خيور خلک خپل فيه درې هایدروجنونه دوا اړیکې ورکړي او دومره بشپړ مشرح فرمولونه چې لیکو بیا هم تاسو نه وخت ډیر ځای کیږي هغه زده کوونکو دا وایي ایزومری اوس یې وایي دا ونه سره ولیکئ په یادونه کې هغه زده کوونکو موږ دا لیکو چې الکینونه له سایکلو الکانو سره ایزومری حالت لري څه ډول ایزومری حالت لري فرض مثال الکینونه الکینونه شول ده او داس کې شی ولیکو سایکلو الکانو زده کوونکو دا اوله نقطه او دویمه نقطه دینه بعض وخت په کانکور فرمونه کې پوښتنې وي فرض مثال الکینونه لاندې کومې کورنۍ سره ایزومری حالت لري سایکلو الکینونه یا ایتر یا الدهاید یا کیتون یو شاید یې هغه زده کوونکو دا مایره او ځوانانو کله چې پوښتنه وشي چې آیا الکینونه له سایکلو الکانو سره ایزومری حالت لري که نه لري تاسو به داسې وکړئ چې د الکینونه به یو مرکب روخلی سایکلو الکانونه به یو مرکب روخلی خو داسې مرکبات وروخلی چې د اتومونو شمیر سره یو ډول وي هغې نه وروسته تاسو بیا وکړئ چې دی یو بل سره ایزومری حالت لري که نه لري هغه زده کوونکو که چېرته زه په الکینو کې ولیکم الکینونه هغه عضوي مرکبات دي چې په ترکیب کې اړیکه دوه ګونې وي یعنی داسې هغه زده کوونکو دا الکینونه شول په الکینو کې به داسې یو مرکب ولیکلو چې 3 کاربونه ولري په سایکلو الکانو کې به هم داسې یو مثال لیکئ چې 3 کاربونه ولري فرض مثال 1 2 3 2 هایدروجن 2 هایدروجن دا زده کوونکو سایکلو پروپان شو او دا بیوتین شو او بخی 3 کاربونه دي یا یو پروپین ده یا ولیکئ چې پروپین هغه زده کوونکو اوس دا معلومو چې آیا الکینونه له سایکلو الکانو سره ایزومری حالت لري که نه لري مالیکولي فرمولونه یې کس 1 2 3 څو کاربونه شول 3 2 څلور څو هایدروجن شپږ هایدروجن مالیکولي فرمولې کسو داس کې 1 2 3 څو کاربونه 3 کاربونه 2 هایدروجن جمع یو 3 جمع 3 شپږ هغه زده کوونکو ګوره کوي کسو مالیکولي فرمولونه یو ډول شول خو په مشرحه فرمولونه کې دا ګوره کړهیز جوړښت لري او دا هغه جوړښت د اکویکس په ترکیب کې دوه ګونې اړیکه ده کړهیز جوړښت نشو وتلی مالیکولي فرمولونه یو ډول شول موږ ځکه ویلی شي یو بل سره ایزومري حالت لري
یا په زده کوونکو دویم شماره کې لیکو چې الکاینونه اینونه لسایکلو الکینو سره ایزومری حالت لري کېدای شي پښتنه وشي الکاینونه لاندې کوم عضوي مرکباتو سره یا د کوم عضوي مرکباتو له کورنۍ سره ایزومری حالت لري. تاسو ته مې وی کله چې ایزومری حالت معلوموي په دوړو کورنۍ کې داسې دوه مرکبات په پام کې ونیسئ چې کاربونو شمېرې سره یو شان وي. الکاینونه هغه عضوي مرکبونه دي چې په ترکیب کې اړیکه څه ډول وي؟ درې ګونې باید وي. که زه ولیکم چې CH لیکو چې CH2 او CH3 په زده کوونکو په سایکلو الکینو کې یو مثال فرض مثال زه په نظر کې نسم دا اړیکه دوه ګونې کوم. سایکلو معنا کړای الکینونه دا معنا سایکلو الکینونه چې دا یو اړیکه باید دوه ګونې وي. یو کاربن 2 3 دای 4 دا کاربن دوه اړیکې لري دوه هایدروجنو ته اړتیا دا هم دوه ته دا کاربن درې اړیکې لري یو هایدروجن ته دا هم یو هایدروجن دا سایکلوبیوتین د هغو زده کوونکو یو 2 3 څو کاربونه لري 4 یو 2 جمع 2 4 جمع 2 شپږ C4H5 دا مالیکولي فرمول شو. داس کې کوکسو دا یو بیوتاین دا ایدینو یو بیوتاین خو نوم سره مون کور نشته فقط کسو چې دا یو بل سره ایزومری دي کنه یو 2 3 4 خو کوز د کوونکو دا 4 کاربون شول یو هایدروجن او 2 3 جمع 3 شپږ H5 C4H5 الکاینونو له سایکلو الکینو سره ایزومری حالت لري ځکه په جوړښتیزو یا مشرح فرمولونو کې فرق موجود ده. مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي. فزیکی کیمیاوي خواصو کې هم یو بل شی موجود ده هغه زده کوونکو فرق یا توپیر موجود دی. هغه زده کوونکو دریم شماره کې زه لیکم چې ایتر لا الکول سره ایزومری حالت لري. ایتر لڅش هغه زده کوونکو زه لیکم ایتر داسې باید وپېژنو چې کاربونو په منځ کې اکسیجن وي. فرض مثال زه لیکم چې CH3 رابطه او CH3 دا ایتر دی کاربونو په منځ کې اکسیجن موجود. الکول داسې پیژنو چې OH ګروپ لري. فرض مثال C2H5 رابطه OH دا الکول شو. په دوړو کورنۍ کې مې داسې مرکبات په پام کې ونیول چې کاربونو شمېر 2 کاربونه دي داسې کې هم 2 کاربونه دي. مالیکولي فرموله کوکسه C2 15 هایدروجن یو دا بسوشي شپږ هایدروجن او دا یو اکسیجن یو کاربن 2 کاربون C2H 3 او 3 شپږ او یو هغه د کوونکو اکس ایتر او مالیکولي فرمولونه له الکول سره مساوي دي. خو دا مایروي چې په الکولو کې یوازې مونږ یو قیمته الکول په پام کې نه هغه الکول چې یو OH ګروپ وي ولري. یو بل کاس بروشي هغه به وایي چې تاسې خبره کړې ده چې ایتر له الکولو سره ایزومري حالت لري CH2OH او CH2OH دا هم الکول دي خو 2 قیمته الکول دي ځکه 2 د OH ګروپونه لري. داسې کې 2 کاربونه دي په داسې کې هم 2 کاربونه دي
ته مو ته دا معلوم کړه چې دغه مرکب الکول مرکب دا ایتر دا سره ایزومري حالت لري. موږ ته وایو چې په الکولو کې موږ یوازې هغه الکول په پام کې نیسو چې یو کې معتاد یو د او ایچ ګروپ ولري. مطلب مې داسې و چې څه یو نیم کاس ممکن داسې پوښتنه درنه وکړي نو تاسې به مخکې نه چمتو وئ ورته آماده به وئ او زده م به وئ. څلورمه شمېره کې هغو زده کوونکو لیکو چې الدهایدونه له کیتونو سره ایزومري حالت لري. الدهایدونه له کیتونو سره ایزومري حالت لري. هغو زده کوونکو هغو ځوانانو تاسې متوجه شئ کیتونونه عمومي فرمول آر رابطه کاربن دوې رابطې اکسیجن سره آر دا کیتونو عمومي فرمول ده دوې رابطې اکسیجن سره او د کاربن په شاوخوا کې دوه د الکایل ګروپونه موجود. الدهایدونو عمومي فرمول داسې ده آر رابطه کاربن دوې رابطې اکسیجن سره رابطه هایدروجن سره. اوس په دغه ځای کې که چېرته دې هر ته زه قیمت ورکړم فرض مثال CH3 رابطه کاربن دوې رابطې له اکسیجن سره آر په ځای زه بیا ولیکم چې CH3 دې آر په ځای فرض مثال زه ولیکم چې ایتایل قیمت CH3 CH2 رابطه کاربن دوې رابطې اکسیجن سره رابطه H. دا زده کوونکي دې نوم یو دوه درې کاربونه ده دې نوم پروپانل ده دې پروپانون ده ګوره پروپانون او دې پروپانل هغو زده کوونکو. اوس جوړښت کې فرق دی تاسې کسې داسې کې د کاربن دوې رابطې اکسیجن منځ کې دي د الکایل ګروپونو په منځ کې او داسې کې الدهایدو وظیفوي ګروپ ده دې کاربن سره داسې کې هایدروجن وصل ده خو کاربن سره داسې کې د الکایل ګروپ وصل ده. جوړښت کې فرق ده. مالیکولي فورمولونه یې کس یو دوه درې ولیکو چې درې کاربن درې هایدروجن درې شپږ هایدروجن او یو اکسیجن یو دوه درې څو کاربن نشول درې کاربن نشول درې دوه پنځه جمع یو شپږ هایدروجن دي او یو اکسیجن. هغو زده کوونکو موږ ته نتیجه ورسېده چې الدهایدونه له کیتونو سره ایزومري حالت لري ځکه چې مالیکولي فرمولونه یو شان دي درې کاربونه درې کاربونه شپږ هایدروجن شپږ هایدروجن یو اکسیجن او یو اکسیجن. دغه الدهایدونه له کیتونو سره ایزومري حالت چې تاسو ته مو وښیل. هغو زده کوونکو فقط یو شی بلم لیکو نور کفایت کوي ایزومري نه وکیدلی وای. فرض مثال موږ لیکو چې استرونه یو کاس ده هغه یې چې آیا استرونه له عضوي تیزابو سره ایزومري حالت لري او که نه عضوي تیزاب مكتسب اعتكاس كنات فورا ولیکو مثال نقول استرونو کې فرض مثال ذلك هم خوګوز د کوونکو چې CH3 فرض مثال CH3
CH2 رابطه COOCH درې. دا د ستر یو مرکب ده. داس کې موږ څو کاربونه فهم کې ونیول 3 څلور. عضوي تیزابو کې یو لیکو چې CH3 CH2 CH2 رابطه عضوي تیزابو په اخر کې زده کوونکو دته کاربوکسیل وظیفوي ګروپ لیکيږي. دا ګروپ باید موجود. اوس کا وکسو چیرته 1 2 3 څلور کاربونه دي 3 2 5 او بل اخره وته هایدروجنو شمیر څومره ده وته څو اکسیجن دي داسکه 2 اکسیجن 1 2 3 څلور 3 2 5 او 3 وته H وته 2 اکسیجن نه دي 2 اکسیجن داسې لیشو چې C4 H وته O2 H وته O2 مالیکولي فرمولونه یو شان دي. نتیجه دا چې استرونه هم له عضوي تیزابو سره ایزومری حالت لري. که نورې کومې کورنۍ تاسو نه څه پوښتنه کوي کولی شئ د دواړو کورنیو نه داسې مرکبات روخلی چې د کاربونو شمیر یې سره یو ډول وي بیا یې مقایسه کوي. که د کوم شرطونه هم شته خیال که چېرته دا تطبیق شول ایزومري حالت به لري او که تطبیق نشول بیا به ایزومري حالت نه لري. ګوز د کوونکو دا نن ورځ زموږ درس چې ایزومرۍ په هکله مو څو څه په مخکې عرض کړو. راتلونکې ورځ به ارسن انشاءالله راتلونکې ورځ به په د ایزومرۍ ډولونو نه غږېږو. ساختماني یا جوړښتیزه ایزومري په څو ډوله ده فضایي ایزومري په څو ډوله ده نوري ایزومري څه شته لیکيږي. په دې ایزومریو ټولو ډولونه به بحث کوو او یایو. خو بل خپرونه پر چې بیرته بیا زرسم تاسې په لوی او متعال رب سپارم. کامیاب و بریالي او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.